زمونږ دپاره زمونږ د علاقې د مشرانو دپاره یو اعزاز وی او هیډ اف ډپارټمنټ او ستاسو د دیدار باندې زمونږ د علاقې خلکو کړی وی. زه ستاسو توجه یو 5 مسلې دي چې اولنۍ زما د وابدا سره ده چې خال ایکسپریس فیډر چې دی دا تقریبا د تیر یو نیم کال 2 کال نه په دې کار روان دی، خو دا کمپلیټ نه شو. په دې دوران کې موږ ستاسو سره 2-3 ځله ملاقاتونه هم کړي دي او تاسو واقعي جرګه هم راغوښتې ده، خو د هغې زما خیال دی چې ستاسو کومه منتلی پروګرس ریویو میټینګ کیږي نو په هغې کې زما خیال دی د هغې څه پروګرس ریویو میټینګ کې تاسو د هغې څه تپوس مپوس نه کوئ، که کولی هم نو کیدای شي چې دا خال ایکسپریس فیډر چې دی دا تاسو دغه کړی وي. دویم زموږ اریګیشن ډپارټمنټ نه دا سوال دی چې په خال کې یو اریګیشن چینل په دې حکومت کې را روانو او زما خیال دی چې 30% یا 40% کار په هغې کې شوی دی او 2 کاله وشو چې هغه کار په هغه ځای باندې ولاړ دی، ټیکهدار تللی دی او په اریګیشن کې چې موږ د خال ته په دې مین روډ باندې ځو ځای په ځای په دې اریګیشن سکیمونه روان دي، خو دوی موږ ته دا خبره کوي چې په دې کې فنډ نشته. نو په 2 کالو کې د یو سکیم دپاره تر نن تاریخه پورې فنډ رانغی. دریم زموږ د صحت انصاف کارت په حواله خبره کوو. موږ ته په خال کې صحت انصاف کارت چې دی دا نه دی راکړی شوی. ډي سی صاحب زه ستاسو په نوټس کې دا خبر راولم چې د خال 99% خلک د دې څیز نه چې دی محرومه پاتې دی. تیر حکومت کې چې کم سروې شوی ده نو د هغې هم څه رزلټ نشته. په نورو علاقو کې زموږ چې په نور ضلع کې په یو ویلیج کونسل کې چې څونه صحت انصاف کارډ ورکړی شوي دي نو زما خیال دی زموږ دلته نور ممبران ناست دي دا به په ټول تحصیل خال کې هم دی ورکړی شوی. 23 کارډ دا په تحصیل خال کې ورکړی شوي دي. 5 یونین کونسل دي 37,000 اف ټو د 37,000 نه زیات آبادي ده ټول تحصیل خال. بل زمونږ هلته په خال کې د نادره یو موبایل یونټ یو افیس دی اس ام یو غالبا هغې ورته وایي او 37,000 آبادي ده، 15 یونین کونسلې دي او 20 ویلیج کونسلې دي. لہذا زما دا درخواست ما پای کې تاسو ته یو چټۍ ما کړې ده ډي جي نادره ته ستاسو مخې ته به هم هغه راغلي. مهرباني وکړئ چې دغه سویفټ رجسټریشن ته هغې چینج کړي او زموږ د کومه مسایل چې د ان آی سی یا د نور څیزونو په حواله چې دې کې کمی راشي. زما په دې خال کې د ایجوکیشن د فیمیل یو میډل سکول دی او په خال کې زما خیال چې په 93 کې چې کله های سکول جوړ شوی دی او د هغې نه فیمیل هلته شفټ شوي دي نو په هغه سکول کې نه بیا کلاس اخیستی شوی او د هغې د سکول چې کوم شکل دی دا کوم آبادي ده هغه تقریبا مکمل چینج شوې ده. ما د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته زه په خپله راغلی یم د هغې دلته خلک ناست دي. ما هغوی په نوټس کې دا خبر راوستی را لیټر هم ورته کړی زموږ نورو ممبرانو په دې کې خپل حق ادا کړی. ما چې د هغې نه سهار کې کوم ماته معلومات راغلي نو هغې وایي چې دا زوړ سکول دی تیار میډل سکول دی 3 کمرې جوړ دي بانډریواله ولیدل کمرې پکې تباه شوې ټیمان یې خراب شو. دا په دې ایجوکیشن باندې زموږ دپاره چونکې دغه ویلیج کونسل زه ناظم هم یم زموږ دپاره د شرم خبره ده چې موږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو چې دا د جنکو میډل سکول دی په 13 زما چې شعوري کمجن دی نو ما هلته سټوډنټس نه دي لیدل. لہذا هغه دي فنکشنل کې چې کومه موجوده سکول دی هغه دي چې دی نو برابر کې په هغې کې د خلکو ته د تعلیم هغه سهولت ورکړي. موږ له دې افیسونه دي دوی خپل جوړ کړي په نور ځایونو کې چې یک ایجوکیشن ډپارټمنټ دا خیالي چې موږ به هلته افیس جوړ کړو نو هغه د افیس ځای نه دی هغه د سکول ځای دی یا خو هغه واپس چې دی نو د هغې ریبلیټیشن دي وکړی شي. او زما اخري سوال دا دی چې موږ په دې لاره باندې ځو نو دلته د کوټو هایډل پاور دا پروجیکټ روان دی او په هغه ځای کې نن موږ هم سهار راتلو پرون دا 2 ورځې باران دونه اوبړن شوي دي او پي ډي صاحب دا وعده کړې وه چې زه به دا کومه چې د دې شمیم فاروق هسپتال دی د هغې سره به زه دا پخوم. هلته کې کډۍ جوړې شوي دي د اوبو یو لوی ډنډان ولاړ دي. مهرباني وکړئ زموږ سره دا تعاون وکړئ. دا د میدان د خلکو سم تعاون دی دا د خال د خلکو سم تعاون دی دا 4-5 مسلې وې او ډېره مهرباني.